بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن پاک د ترجمه 47 نمبر درس سے سورہ بقره شروع د اوله سپاره ده. نن به انشاءالله مونږ 106 نمبر او 107 نمبر آیاتونه وایو او 14 رکوع ده. اول تلاوت کو دا غینه وروسته بیا به مونږ لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. دا ناسخ او منسوخ خبر شروع شولی چې الله جل جلاله فرمای چې مونږه یو آیات منسوخ کو او یا هغه د خلکو د ذهنونو نه ایرو، نو دې کې یو حکمت وي چې د هغې په ځای باندې مونږ د هغې نه بهترین او د هغې نه آسان یو بل حکم راوړو. لکه څنګه چې قرآن کې راځي مخکې چې کمې ښځې به خاوند مړ شو نو متاعا الی الحول غیر اخراج، یو کال پورې به د دې عدتو، یو کال پورې به د دې عدتو. نو هغه آیات خو تلاوت شته دی، هغه حکم الله منسوخ کو، د هغې په ځای لږ حکم آسان کو. اوس الله پاک فرمایي 4 اشهر و 10. اوس په یوې ښځې چې خاوند مړ شي نو یعنی 4 میاشتې او 10 ورځې دا به په کور کې عدت کوي. نو بیا به د هغې نه پس بیا د کور نه بهر وتی شي که سره پاره ځي، نو عدت به 4 میاشتې او 10 ورځې وي، بیا به د هغې عدت ختمیږي. نو دغه شانتې بعض احکامات الله پاک د هغې تلاوت هم الله منسوخ کړی، ختم کړی، بدل کړی دی، او د هغې حکم هم الله بدل کړی دی. اوس قرآن کې یو حکم اوس هم موجود دی، خو د هغې هغه کم تلاوت چې و نو هغه الله پاک منسوخ کړی دی. لکه تلاوت یې داسې و تقریبا الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما نکالا من الله. کله چې یو واده شوی سړی یا واده شوی ښځه دوی دواړه بدکاري وکړي نو دوی دې رجم کړی شي، فرجموهما، دا دواړه دې رجم کړی شي او دا د الله طرف نه سزا ده. نو دا حکم، دا تلاوت خو الله منسوخ کړی دی، خو هغه حکم اوس هم موجود دی، هغه حکم به تر قیامته پورې وي. نو داسې آیاتونه بعض دي چې الله پاک د هغې احکامات، د بعضو آیاتونو الله تلاوت منسوخ کړی دی او حکم هم منسوخ کړی دی. د بعضو الله پاک د تلاوت باقی پرېښی دی او حکم هم منسوخ کړی دی، یا حکم الله پاک لږ آسان کړی دی. لکه څنګه متاعا الی الحول غیر اخراج، یوه کونډه ښځه به 1 کال پورې د آبه عدت تیری، بیا الله بدل کو دا حکم، نو هغه تلاوت هم شته خو حکم الله بدل کو، 1 کال به اوس عدت نه تیری، اوس په 4 میاشتې 10 ورځې عدت تیری. ٹھیک شو؟ نو دغه الله پاک آسانی راوسته. لکه څنګه اوس مخکې پخوا د اسلام په شروع کې د تهجد منځ په مسلمانانو باندې فرض و، نو بیا الله پاک هغه د هغې حکم بدل کو، نو هغه اوس نفل دی. دغه شانتې 2 منځونه مخکې 2 منځونه الله پاک هغه بیا 15 د معراج په شپه باندې الله پاک بیا 15 کړه. نو دا احکامات الله بدلی را بدلی. نو یهودیانو به د دې د وجې نه په نبی علیه السلام باندې اعتراض کولو چې دا قرآن پاک دا د الله کتاب نشي کېدی، ځکه چې دې کې ته د احکامات بدلی را بدلی. نو دا به الله پاک بدلول، د نبی علیه السلام باندې به بیا وحی راولېږله. نو یهودیانو به اعتراض کولو، یهودیانو وی و چې یاره د تورات چې دی که نه دا یو کامل دین دی، دا نشي بدلیدی، دا یو د دې احکامات مکمل دي، که قرآن راشي که انجیل راشي که هر کتاب راشي نو تورات نشي منسوخ کولی او نه د هغې احکامات منسوخ کولی شي. نو تورات او انجیل او زبور د قرآن پر راتلو سره دا ټول الله پاک منسوخ کړي دي. دغه باندې به ایمان لرو، ایمان به پرې وړو، خو د دې په احکاماتو به عمل نه کوو او د هغې احکامات او د هغې تلاوت به نه کوو، صرف د قرآن تلاوت به کوو او د قرآن په احکاماتو به ژوند تېرو، نو بیا انسان مسلمان وي. نو یهودیانو به وي چې دا څنګه قرآن دی، زمونږ تورات کې چې کوم احکامات وو هغې باندې خو هغه خو به د موسی علیه السلام د وفات نه پس هم هغه احکامات وي، دا به تر قیامته پورې وي. او ستا دا څنګه قرآن دی، دا خو کله یو آیات یو شانتي، کله د دې حکم یو شانتي، بیا دا حکم بدل شي بل شانتي شي. نو الله پاک بیا دا آیاتونه نازل کړه، وایي ما ننسخ
ما معنا را کم حکمونه چې ننسخو مونږه منسوخ کو مونږ بدلو. ننسخو دا د متکلم صيغه ده او فعل مضارع. ننسخو معنا دا مونږ بدلو یا مونږ منسوخ کو. من آیت سآیاتنا او یا ننسی مونږ هیرو. ننسیم دا د فعل مضارع د متکلم صيغه ده او د نسیان نه جوړه شوی. نسیان معنا خلکو باندې چې هغه د هیرې بیماری راشي هغې ته د نسیان بیماری وایي نسیان. نو ننسی معنا ده مونږ هیرو ها دغه آیاتونه یا دغه حکمونه. نعتی معنا ده مونږ راوړو بخیر ډیر غوره ډیر بهتره ډیر ښه منها د دغه حکمونو نه یا د دغه آیاتونو نه. او معنا ده یا او معنا ده یا. ټیک شوه. یا مثل پشان او ها معنا ده دغه آیاتونو. د دغه آیاتونو یا هم دغه آیاتونو په شان څه آیاتونه راوړو څه احکامات راوړو دغه احکاماتو په شان څه حکمونه نازل کو یا د دغه نه بهتره حکمونه نازل کو. ټیک شو. لکه آسان حکمونه نازل کو لکه څنګه د کونډې ښځې لپاره 1 کال عدتو الله پاک بیا 4 میاشتې او 10 ورځې 4 میاشتې او 10 ورځې دا بیا د کونډې ښځې لپاره عدت شو چې د کومې ښځې خاوند مړ شي نو دا به 4 میاشتې او 10 ورځې په کور کې وي او دا به ډول سنگار نه کوي سرخي پوډل ورنه کوي نوې پاکې جامې به نه اچوي. نو دا حکم اول 1 کالو پورا 1 کال او هغه 1 کال حکم الله پاک لکه څنګه متاعا الی الحول غیر اخراج. نو الله پاک هغه بدل کو اوس 4 اشهر و 10 4 اشهر و 10 کونډه ښځه به 4 میاشتې او 10 ورځې عدت تیری. نو هغه د 1 کال نه الله پاک دا حکم آسان کو 4 میاشتې او 10 ورځې کو. نو دا حکم کې الله پاک یو خیر یې د دې کې یو حکمت وي. دا الله پاک چې څنګه وغواړي خپلو بندګانو لپاره اساني کوي یا هغه که آسان وي او خلک په هغې کې دغه نه د سستۍ نه کار اخلي نو الله پاک ورته بیا ګرانوي. نو دغه شانتې څه احکامات داسې دي چې الله پاک کله اسانوي کله ګرانوي. چې کله کم آسانو هغه ګران کړي یا چې کم ګرانو هغه آسان کړي دي. نو احکامات دغه شانتې دي. الله پاک فرمایي کله زه بدلوم کله آسانوم کله ګرانوم. نو ما ننسخ کم حکمونه چې مونږه بدلو من آیت سایاتونه او ننسها یا هغه بالکل د ذهن نه یې رو یا مکمل هغه د مصحف نه هیر کو یا د خلکو د ذهنونو نه میر کو. یو صحابي هغه تهجد کولو یو صورت ورته یادو مکمل صورت ورته یادو خو هغه الله پاک منسوخ په دغه شپه الله پاک منسوخ کو. نو هغه چې کله بسم الله الرحمن الرحیم وي نو مکمل د ذهن نه هغه آیتونه الله پاک هیر کړل هغه صورت الله پاک ته هیر کو. دغه شانت دغه شپه باندې ډیرو صحابو سره دا واقعه راغلی و. نو بیا نبی علیہ السلام ورته سار کې وفرمایل دوی ورته خپل دا خپل تکلیف ورته بیان کو چې یا رسول الله مونږ تهجد کول او دغه آیات دغه صورت رانه مکمل هیر شو. نبی علیہ السلام ورته حکم وکړو چې دغه الله پاک ورته وی فرمایل چې دا الله پاک مکمل هیر کو د خلکو د ذهنونو نه هیر کو او د دې حکم هم الله پاک بدل کړو. نو دغه الله پاک بیا بدلای په هر یو څیز باندې الله قادر دی. نو ما ننسخ کم حکم چې مونږ بدلو من آیتن س آیاتونه د آیاتونو حکم مونږ بدلو او ننسها یا دغه مونږ هیر کو مکمل د خلکو نه هیر کو. نأتی بخیرن دا نأتی اصل معنا ده مونږه رازو خو چې کله د دې نأتی نه وروسته با راشي که نه نو بیا د دې نأتی معنا مونږ کوو مونږ راوړو بخیرن ډېر غوره ډېر بهتره منها د دغه حکم نه یا د دغه آیات نه او یا مثلها د دغه په شان یو آیات راوړو یا خو دغه شانته یو آیات راوړو یا د دغه نه بهترین حکم راوړو. ٹھیک شو. علم تعلم آیا دا علم کې چې را حکم حمزه نه دا د استفهام د سوال لپاره دی. آیا لم تعلم تا ته پته نشته یا تا ته معلومه نه ده یا ته نه پوهېږې ان الله چې الله جل جلاله علی کل شیء په هر څیز باندې علا معنا باندې او کل معنا هر څیز او شیء معنا څیز نو هر څیز باندې قادر دی. الله پاک په هر څیز قادر دی. که الله پاک آسان حکم راوړي که الله پاک ګران حکم راوړي که الله پاک خلکو نه ایری او که الله پاک خلکو نه ایری نو دغه کې د چا هیڅ کار نشته. په هر یو څیز باندې الله قدرت لري. علم تعلم آیا تا ته پته نشته آیا تا ته معلومه نه ده ان الله چې الله جل جلاله له د هغه یعنی چې د الله جل جلاله ملک السماوات د اسمانونو بادشاہي سماوات دا د سما جمع ده
سماء یو اسمان، سماوات ډیر اسمانونه. نو د اسمانونو بادشاہي والارض او د ځمکې بادشاہي دا د الله جل جلاله ده. د دې بادشاه الله پاک دی. د اسمانونو بادشاه هم الله پاک دی، د ځمکو بادشاه هم الله پاک دی، او د ټول کائنات باندې بادشاہي د الله پاک ده. څنګه چې هغه په دغه کې بدلول او ختمول، هیرول، یادول او مکمل د ذهن ایرول دا د الله کار دی. په هر یو چیز دغه بادشاہي ده. نو د خلکو په ذهنونو باندې او د خلکو ژوند بدلول او ژوند کې تبدیلی راوستل دم د الله پاک په دغه باندې د الله پاک تصرف دی. وما او نشته دی لکم ستاسو د پاره او ستاسو نشته من دون الله سوا د الله نه، د الله نه علاوه ستاسو نشته، هیڅ څوک هم نشته. من ولی څوک دوست او ولا نصیر او نه څوک مددگار. که تاسو د الله پاک سره دوستی ونه کړه او د الله پاک نه مدد ونه غوښتو او د الله پاک نه حفاظت ونه غوښتو او د الله پاک چې څه احکامات په هغې عمل ونه کو، نو نن بیا څوک دوست شته او نه ستاسو څوک مددگار شته. د الله نه علاوه نه ستاسو څوک دوستی تاسو سره کولی شي او نه څوک د الله پاک نه بغیر ستاسو څوک مدد کولی شي. نو یاد وساتئ دا حکم بدلیدل نه دي، دا دوه قسمه دي. دا منسوخ نه دي، منسوخ کېدل دا دوه قسمه دي. یو ته وایي منسوخ فی الشرائع، فی الشرائع شرائع یعنی پورا شریعت بدلیدل، او یو دی منسوخ فی الشریعت، شریعت یو فی الشرائع، شرائع د شریعت جمع ده، مکمل شریعت بدلول. لکه د آدم علیه السلام شریعت یو، نو بیا چې کله د شیس علیه السلام شریعت بیا الله پاک د آدم علیه السلام شریعت الله بدل کو، شیس علیه السلام له الله پاک بل شریعت ورکو. د شیس علیه السلام نه پس الله پاک نوح علیه السلام له بل شریعت ورکو. د نوح علیه السلام نه پس الله پاک ابراهیم علیه السلام له بل شریعت ورکو. د ابراهیم علیه السلام نه پس الله پاک موسی علیه السلام له بل شریعت ورکو. موسی علیه السلام نه وروسته الله پاک عیسی علیه السلام له بل شریعت ورکو. عیسی علیه السلام نه پس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله پاک بل شریعت ورکو. نو دیتا منسوخ فی الشرائع وای چې یو شریعت الله بدل کو، هغه الله پاک ختم کو، اوس الله بل شریعت نوې شریعت راوستو. نو اوس په دې زمانہ کې شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم دا کامل شریعت دی، مکمل دین دی. بس دا دین الله قیامت پورې نه بدلای. د دین مخکې چې کوم ادیانو هغه الله بدل کړل او الله پاک دروازه بیا بند کړه، قیامت پورې بل څوک بیا دا نشي بدلولی. او یو منسوخ فی الشریعت دی، شریعت لکه اوس شریعت کې الله پاک تبدیلی راولي، بدلی راولي. ما تاسو ته وختي وي چې په شریعت محمدي کې حکم چې ښځه به کونډه ښځه به یو کال عدت تیری، بیا الله پاک هغې کې تبدیلی راوسته. نو دا په شریعت کې الله بدلی راوسته چې 4 میاشتې او 10 ورځې به تیری. دغه شان د تهجد لمونځ مخکې فرض و، الله پاک دا په شریعت محمدي باندې رحم وکړو، دا حکم بدل کو، نو هغه الله پاک اوس نفلي کو. دغه شان 2 منځونو الله پاک بیا هغه 15 کړل. نو یو حکم ګران و هغه آسان کو، بعض آسان و هغه لږ ګران چې د خلکو سره قدر پیدا شي. ٹھیک شو؟ نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي. یو ځل بیا لفظي ترجمه وایم او بیا دا تاسو ځان سره سکرین شاټ واخلئ او ویې لیکئ او بیا یې واورئ. ما کم حکمونه چې ننسخ مونږه منسوخ کو، مونږ بدلو، مونږه زایل کو، مونږ ختمو، مونږ منتقل کو. من آیتن س آیتونه، س آیات او ننسها یا دغه حکم یا دغه آیاتونه مونږ هیرو. نأتی نو مونږ راوړو بخیرن ډیر بهتره، ډیر غوره، منها د هغې احکاماتونه یا د دغې آیاتونو نه، او مثلها یا د هغې په شانتې یو حکم یا یو آیات راوړو. الم تعلم نو آیا تا ته پته نشته، تا ته پته نشته ان الله چې الله جل جلاله علی کل شیء په هر څیز باندې قدیر قادر دی، قدرت لري. الم تعلم آیا تا ته معلومه نه ده یا آیا تا ته پته نشته ان الله له چې د الله جل جلاله ده ملک السماوات د اسمانونو بادشاهي والارض او د ځمکې بادشاهي
وما لکم او نشتر ستاسو د پاره من دون الله د الله جل جلاله نه علاوه د الله جل جلاله نه سوا من ولی سوک دوست ولا نصير او نه سوک مددگار نستاسو د الله جل جلاله نه علاوه سوک دوست او نم سوک مددگار شتا همیشه به د الله پاک بستاسو دوست وي او الله پاک ستاسو مدد کوي که تاسو الله پاک خپل دوست نیسئ او الله پاک نه مدد غواړئ نو امید دی په دې باندې تاسو پوه شوي د دې ځان سره سکرین شاټ واخلئ ویې لیکئ او بیا یو ځلې بیا وره انشاءالله دا به تاسو ته پوخ یاد شي بیا به درنه نه هېرېږي نو زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس ته اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام